الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. محترم رور پختنه کړي چې د مانزه چې کومه طریقه ده کدا مختصرا تاسو مونږ ته صحیح نبوي طریقه د مانزه ذکر کړي د احادیث پرانا کې نو دا به مونږ لا نارینه زنانه لړې رغټه فایده راکړي ځکه اکثر ملګری داسې دي چې هغوی د مانزه طریقه هغه په صحیح طریقه باندې نه ادا کوي نو یقینا چې دا سوال ماته هم ډیر قیمتي ښکاره شو نو ان شاء الله زه کوشش کوم چې د نبی صلی الله علیه وسلم د مونږ چې کومه طریقه و چې هغه طریقه ز تاسو ته د احادیثو پر اړه سره د کتاب په حواله سره ان شاء الله بیان کما نو ډیره زیاته فایده بو کی نارینه ته هم او زنانه ته هم خو چونکې دا طریقه ټوله په یو کلیپ کې زه نشم بیانولی ځکه بیا ټیم رانه ډیر زیات اخلي نو زه به دې باره کې انشاءالله مختصرا کلیفونه تاسو ته وکمه نو هغه دې هر نارینه زنانه واوري نو انشاءالله ډیره غټه فایده بدله درکړي نو د ټولو نه اول به زه د تکبیر تحریمه کم چې په ابتدا کې سړی مانځه ته ودرېږي او بیا دې لاسونه پورته کوي نو د دې لاس پورته کولو طریقه څه ده او دویم دا چې مانځه کې به سړی کم طرف ته مخ کوي دریم دا چې لاسونه به سړی د کم ځای پورې پورته کوي آیا دې کې د نارینه او د زنانه فرق شته که نه دواړه پکې یو شان دي نو اولنۍ طریقه خدا ده چې کله سړی مانځه ته ودرېږي نو دی به قبلې طرف ته مخ کوي که هغه نارینه که هغه زنانه دی باندې دلیلو دا حدیث ته ابن ماجه کې دا حدیث ته حدیث نمبر دی 803 کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قام الى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله اکبر نبی صلی الله علیه وسلم چې بکله مونځ ته ودرېدنو قبلې ته به مخ کو دواړه لاسونه به اوچت کړل او بیا به الله اکبر وی او په بخاری کې داسې راغلی دی د بخاری رقم حدیث ته 757 نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي ته ویل اذا قمت الى الصلاة فكبر کله چې ته مانځه ته ودرېږې نو الله اکبر وایه نو دا خو دې کې دا طریقه بیان شو چې سړی مانځه ته ودرېږي نو قبلې ته به مخ کوي او چې لاسونه اوچت کړي نو د هغې نه پس به بیا وایي الله اکبر دې نه پس بیا لاسونه به سړی د کم ځای پورې اوچتی نو په یو حدیث کې داسې راغلی دي دا د بخاری حدیث دی رقم حدیث دی 736 عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه وی ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولید کله چې به مانځه ته ودرېدو نو دا دواړه لاسونه به تر د اوږو پورې پورته کول نو دې کې د اوږو پورې لاسونه پورته کول هغه ثابت دي او که چېرته یو سړی د خپل دواړه لاسونه تر غوږونو پورې پورته کړي نو دا هم ثابت دي صحیح مسلم کې حدیث دی حدیث نمبر دی 391 مالک ابن حویرث رضی الله تعالی عنہ وی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا کبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې بکله مونځ ته ودرېدو الله اکبر به وي او دواړه لاسونه چې به پورته کول نو تر د غوږونو پورې به پورته کول نو په زیاتو احادیثو کې د اوږو پورې پورته کول هغه ثابت دي او په دې صحیح حدیث کې د غوږونو پورې پورته کول هم ثابت دي اوس دې نه پس دا خبره یاد وساتئ چېرته په صحیح احادیثو کې دا نه دي راغلي چې سړی چې کله لاسونه اوچتوي نو دا به د غوږونه نیسي یا به د خپلې ګوتې د دې غوږونو سره لګوي ټچ کوي به دې باره کې هېڅ صحیح حدیث وغیره هغه نه دی ثابت بله دا چې بعضې خلک دا فرق بیانوي چې یاره نارینه به د غوږونو پورې لاسونه پورته کوي او زنانه به د اوږو پورې پورته کوي نه دې فرق باره کې صحیح حدیث چېرته نه دی راغلی بلکې نبی صلی الله علیه وسلم چې څنګه د نارینهو دپاره نبی دی
نو دغه رنګ د زنانو دپاره هم دی او فرمایلي هم دي صلو کما رأیتموني اصلي، داسې مونځ کوئ لکه په څه طریقه چې ما مونځ کړی. نو کوم فرق چې په صحیح احادیثو کې د نارینه او د زنانه راغلی نو هغه به موږ منو، او چې کوم فرق نه ثابت نو هغه به موږ او تاسو نه منو. نو په دې کې هیڅ فرق نشته دی. نارینه هم خپل لاسونه د اوږو پورې پورته کوي، زنانه به هم پورته کوي. نارینه هم د غوږونو پورې پورته کولی شي، زنانه هم پورته کولی شي. دې نه پس کله چې به نبی صلی الله علیه وسلم لاسونه پورته کول چې دغه طرف الیدین وي، نو د لاسونو دا ګوتې به داسې راماتولې نه، بلکې دا به داسې اوږدې کړې وي او خورې به وي، او دا تلی به بالکل قبلې ته مخامخ. لکه دې باره کې حدیث دی، ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل في الصلاه رفع يديه مدا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مانځه کې داخل شو نو دا دواړه لاسونه به داسې خواره کړي وي، دا ګوتې به داسې اوږدې وي، بالکل سیده او خورې ورې به وي، کولاو به وي دا ګوتې خپل منځ کې. نو دا هغه طریقه شوه چې کله سړی د مونځ ابتدا کوي نو دی به لاس څنګه پورته کوي، د لاسونو د ګوتو کیفیت به یې څه، لاسونه به کوم ځای پورې پورته کوي، او په دې کې بیا د نارینه او د زنانه هېڅ فرق وغیره هغه نشته دی. والله اعلم. هذا بالله التوفیق.